دا مقام محمود نه مراد څه دی دا مقام محمود نه مراد دغه مقام د شفاعت دی مقام د شفاعت وقل جاء الحق وقلت ويا اي حبيبا جاء الحق راغ حق شان نزول د دې داده چې کله نبی عليه الصلاه والسلام قل ربي ادخلني او اي حبيبا ادخلني مدخل صدق داخل کما لرا د مکه معظم د مدینه منوره ته مدخل صدق په داخله درو درشتیاو سره اے الله کله چې زه داخله کما مدینه منوره ته درشتیاو داخله من نصیب کی واخرجني وباسي مالرا د مکه معظمه مخرج صدق پېشتلو درشتیاو سره دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم وخت کوله چې کله هجرت وکاو او وقل او اے حبیبا جاء الحق واجعل لي وغرد ما ظفر من لدنك د جانب خپلنا سلطان النشویر غلبه مددگارا الله مال په دې کفارو باندې مددگار غلبه نصیب کی مددگار غلبه خیال کرا لکنه ودا آیات کریمه چې وقل جاء الحق وزهق الباطل دا د مکه معظمه د فتح په وخت کې نازل شوی دی خیال کړه چې کله نبی علیہ السلام مکه معظمه ته داخله ده نو دغه وخت کې د آیات کریمه دا نازل شو وقل جاء الحق و اے حبیبا راغ حق وزهق الباطل محوش باطل ان الباطل كان زهوقا بیشک باطل چې دا محو کیدون کې دی باطل محو کیدون کې په دغه وخت وی په بیت الله شریف کې 380 بوتان نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا آیات ولستو او داسې د سومبې غونډه کې دغه ور سره وا هغه به د بوت تی شینې لاره را خلاصوله او بوت په خپل راغورځیدا خیال کړه او د دې آیات کریمه د دې تفسیر نه علماء کرام ته نه دا ثابتې چې تصاویر یا بوتانی داغه نړول او لړکول داسې دي واجب دي خیال کړه لکه څنګه چې د عائشه رضی الله عنها په دروازه باندې یو ساده رو پاغي کې تصویرو نبی علی السلام کور ته دن لار نشو وی د پیغمبر شان دانه دي چې هغه په دروازه باندې تصویر او د کور ته دن نشي حالا چې کوم نه وردن نشو چې هغه تصویر شګه هغه لري نمرقه وتوي دغه چې کوم نه هغه صادر تا نمرقه وي ورته وننزل من القرآن بشک نازلو من د قرآن پاک نه ما هغه مقدار هو شفاء چې هغه شفا ده قرآن پاک نه هغه حصہ مونږه نازلو چې هغه شفا ده د سشنه شفا ده د امراض ظاهریونه یا د امراض باطینیونه چې هغه عقاید فاسده دي ورحمت للمؤمنین او دا رحمت ده د پاره د ایمان والو ولا نوري ولا يزيد الظالمين نسوا کی دا قرآن پاک ظالمانو تا الا خساره مگر تاوان دو خود ظالمانو نورم چې کوم نه کفر سیوا کیږي او دا غي نقصان واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه دا دی آیات کریمه کې پدې کې الله تعالی انعام ذکر کوي چې دا قران پاک دا الله تعالی انعام دی په شی به کنه او دا انعام دا چې کوم دینو دا د تلاوت دا انعام جاری ساتل پکار دی الله فرمایي واذا انعمنا على الانسان کله چې موږ انعام کو په انسان باندې نو د انسان فطرت څه دی اعراض د مخ وګرځي ونأى بجانبه او پډړی تشي یو طرف ته پډړ شي په یو طرف باندې څه مطلب شو اعراض کی مخ ته نه وګرځي دغه انعام
و اذا مسه الشر کله چې ورسیږي ته شر او تکلیف کان یئوسا دې نو امید شي کله چې مصیبت پر راشي دې بیا د الله نه شي نامودي شو نو امید شروع چې کله انعامات راشي دې په مستۍ کې راشي او مخ وګرځي قلت تو اے حبیبا کل یعمل علی شاکلته هر انسان عمل کوي په عادت خپل باندې هر انسان د خپل عادت مناسب عمل کوي ها فربکم عالم بمن هو اهدا رب تاسو خبردار دی په هغه چا باندې هو اهدا سبیلا چې هغه سیدلار په سیدلار باندې تلون کوي دینا معلومیږي ها چې په کم شاکله باندې تل پکار دی هر انسان په خپل یو عادت باندې عمل کوي خبره ده چې په عادت ته خیر باندې دی روان شي ها دی په عادت ته خیر باندې روان شي خپل ماحول سکی خپل ماحول او رسم و رواج ها دا د دین تابع خیال کړه او کده باطل تابع کو نو دا د هلاکت سره چې کوم دی نه ده ها د دې سره هلاکت راځي ها نو د تفسیر قرطبی لیکي د دې آیات کریمه ماته چې هر انسان په خپل یو عادت باندې تل کوي تفسیر قرطبی لیکي چې هر انسان لپاره پکاري چې خپل صحبت ته خیسته کی د خو خلق صحبت ته رواني ها خیال کړل او د بد خلق د صحبت نه دی پرهیز وکي تفسیر جساس هم لیکلی دی ها ځکه چې هر انسان فطرت اخلي فطرت ته خیر مخلي او فطرت ته د شر مخلي په شاکله ستوي عادت ته خویتا اخلاق ته ورپات نه د خو خلق اخلاق دا خپلول پکار دي ها ځکه ها چې رب ته علم د چا دی د اهدا سبیلا دی چې څوک په صحیح لار روان شو خدای پاک داغه سره مدد کوي ويسالونك تپوس کیشتانا ها تپوس کیتانا د اصحاب کرام ان الروح په بار د روح کې په بار د څه کې د روح کې خیال کړه دا قران پاک هم روح دی ها نظامخ کې د قران پاک عظمت الله تعالی ذکر کو او دا اوس د روح عظمت ذکر کوي چې روح څه شي خیال کړه لکه په د روح اطلاق په څلورو سيزونو باندې په قران په عيسى عليه السلام باندې د روح اطلاق شوه دی په جبريل عليه السلام باندې د روح اطلاق شوه دی په قران پاک باندې د روح اطلاق شوه دی پوښتې به کړه ها او دا درې سيزونه ها د ته روح ویل شي جبريل عليه السلام عيسى عليه السلام ابل سو قران پاک خیال کرا لکه ها ندا ويسالونك عن الروح اصحاب کرام ستانه تپوس کی اے حبیبا چې دا روح څه شي خیال کرا لکه د روح تپوس ستانه او باقي وي د دې شان نزول د دې آیاتونو داده ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه مدینه منوره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو غش باندې روانم د يهوديانو یو څو کسان هغه رالو او خبرې شروع کړې وې د دې سړینا د دنه د روح ته پوس پکار چې دا کدی پیغمبري مونږ ته د روح حال وي بعضې دغه يهوديانو نه هغه وینا دا تپوس تاجت نشته دي اسنه چې مونږه څه شو مونږه چې کوم دینو د دخکار پوښې به اخر دا چې نبی علیہ السلام ترانی دو شو او تپوس ته نو کوي دا روح څه شي دي خیال کرا لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایلو چې زبر دې جواب تاسو ته سبا درکم هغه چونکه ان شاء الله وسره ونوي د دې وجنه د نبی علیه الصلاه والسلام باندې وحی څه شول منقطع شول وحی ته نه بند شول پوه شئ به او وحی څومره ورځې بند و 15 ورځې په بعض روایتو باندې سلوي ورځې وحی بند شول خیال کړه بیا جبريل عليه السلام راغی وی ګوره ته چې کله یو خبره کې نه ان شاء الله ورسره وای دا وحیستانم په دې وجه باندې بند شو ويسالونک تپوس کې استانه اے حبیبا ان روح په بار د روح کې قلت وتو اے حبیبا الروح من امر ربي روح دا حکم در رب زما ده
دا د الله تعالی حکم دی خیال کې راغله د دې څه مادي حقیقت نشته دی دا یو روحاني شیز دی وما اوتیتم نه دې درکړی شوی تاسو ته من العلم د علم نه الا قلیلا مگر ډېر لږ علم تاسو ته درکړی شوی خیال کې راغله او تورات د تورات علم خو ډېر لوی لیکن د الله تعالی د علم په مقابله کې حسن ولا ان شئنا کده مونږه خوښ شي لنذهبن مونږ ببوزو بالذي هغه کتاب او حینا الیک چې مونږ وحی کړی تا ته ای زما حبیبا دا قران پاکم روح دی کله ما خوښ شي دا قران پاک به د نظر سکما واخل ثم لا تجدوا بیا بتون ممی لکه د ځان د پاره به پدې قران پاک باندې دلی وکیلا سو کار سات کما د نه دا قران پاک واپس کو بیا څوک نشته چې دا قران پاک تاسو ته کی عتویه کې او دری کې دلا دین دا معلومه شوه چې دا علم هم د الله تعالی عتویه ده یو بندل ورکی کله او غختله دا علم بس شي دا بیر شي علم به د عالم نس شي ير شي دقه شان تشکال بود په پاتش پوه شي بکه نو دا قران پاک د الله عتویه ده خپل حبیب ته فرمایي چې دا زما رحمت ته چې پتا باندې شوی دی خیال کرا لکه نه د دې قران پاک بیان کوا دا بیان وا پوه شي بکه ان فضله بشک فضل د الله تعالی چې دی کان علیک کبیره پتا باندې ډیر لوی دی الله فضل پتا ډیر لوی قلت وتو اے حبیب الا ان تمات الانس کہ جمشی تمام انسانان والجن او جنات الا ان یاتوا بمثل هذا القران چراتلو کی په مثل د قران پاک باندې لا یاتون راتلبون کی بمثلی په مثل د قران پاک باندې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که بعض د دینا مددگار د بعض شي اگر که دیو بل سره مددوم کوي کټول انسانان راجم شي او د دې قران پاک مثل جوړي نه نشي جوړ او شي به وې دا اکثر مفسرین دا رائے ده چې د روح نه مراد چې کم دینو دا جبريل علیه السلام هم نه دی او د روح نه مراد عیسی علیه السلام هم نه دی بلکې د دې نه مراد دغه روح ته چې هغه د انسان سره تعلق لري خیال کړه انو فرمایي ولقد صرفنا للناس بشک من بیان کړی دي د خلقو د پاره په هاذا القران په دې قران پاک کې من کل مثل هر قسم مثالونه په قران پاک کې موږ بشمار مثالونه بیان کړی دي په ابا اکثر الناس الا کفورا انکار کړی دي ډېر خلقو الا کفورا مگر د ناشکرینا خلق انکار نه کوي او د شکر نه ډېر خلقو انکار کوي خیال کړه دا د دې روح مبارک تپوسو د دې متعلق ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه حدیث ذکر کړی دی چې دا مسند احمد ذکر کړی دی خیال کړه او دا تفسیر ابن جریر تفسیر قرطبی تفسیر بحر محیط تفسیر روح المعانی هغه ټول دا ذکر کړی دی خو شي به چې دا تپوس د روح چې کوم نه په باره کې دا يهودو کړي خیال کړه يهوديان دا دیتا سوال وتچاو کو قریشو اهل مکه چې تاسو د مدینه منورې عالمان یې تاسو ته معلومات دي په دې پیغمبر باندې یو څو تاسو نه وکړي خو شي به چې د پیغمبرې پته ولګي چې د حقیقتا پیغمبر دی او کنه ندی علماء د يهودو درې سوالونه مخه تکړه او د نبی عليه الصلاه والسلام نه د دریو مسلو سوالونه یو سوال ته نه دا وکړي چې دا روح څه شي روح څه شي دویم سوال دا دی چې کوم زبرګان په غار کې پټ شو کوم زبرګان چې په غار کې پټ شو
دا هغې څه حکایت دی او څه حقیقت دی چې هغې ته اصحاب کهف ویلی شي د اصحاب کهف تپوس ته یې وکړو او دریم تپوس چې کوم بادشاه چې هغه د تمامې دنیا بادشاهي کړې وه خیال کې راغله دغه بادشاه څوک و دغه بادشاه څوک و چې د تمامې دنیا بادشاهي کړې وه خیال کې راغله دا درې تپوسونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ته وفرمایل چې زه به تاسو له سبا جواب درکړم چونکې انشاءالله هغه هیر شو د دې وجه نه وحی منقطعه شو یا 15 ورځې یا 40 ورځې وحی منقطعه شو جاب جبریل علیه السلام راغی او د دې سوالونو جوابونه راوړل دغه یهودو په دې خپل سوال کې دا ټکی ویلو پوه شوې که چې تاسو تپوس وکئ دغه علماو د یهودیانو ته ویلي چې تاسو تپوس وکئ د دې پیغمبر علیه السلام د دې دریو مسلو که د دریو واړو جواب یې درکړه نه هم پیغمبر نه دی که د دریو واړو جواب یې در نه کړه هم پیغمبر نه دی او که د ځنو جواب یې درکړه او د ځنو یې در نه کړه بیا څه دی بیا پیغمبر دی پوه شوې که نو نبی علیه السلام د روح جواب ورنه کړه قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا د دې جواب ورنکه او د سکندر ذوالقرنین دا غي جواب هم په تفصیل سره ورکه او د اصحاب کهف جواب هم په تفصیل سره ورکه دا د دې درې واړو سوالونو جوابونه دا ذکر کوي په شپه الله جل شانه فرمایي ولقد صرفنا للناس بشک من بیان کړی دي د خلق د پاره پیاز قرآن په دې قرآن پاک من کل مثال هر قسم مثالونه فابا اکثر الناس انکار کړی دي اکثر د خلقونه الا کفورا مگر د ناشکرینه د هر شي نه انکار کړی مگر د ناشکرینه انکار نه دی دا درې سوالاتو نظر درې والو جوابونه دا د روح ذکر خو چې کوم دی د روح جواب هغه ذکر وقالو ویل د مشرکانو لن نؤمن شرمون ایمان راوړو حتی تفجر لنا من الارض دا بیان د رسالت ته نبی علیہ السلام دی اثبات رسالت ویل دی شرمون ایمان راوړو حتی چې روان کی زمون د پاره من الارض پزمکه کی ينبو عن چینه البه مونږ ایمان راوړو چې په دې مکه معظمه کې ته چینه روانه کی چینه ينبوع او عين خیال کراله کنه دا ستوي شینه ته ویل او تكون لك جنة من نخيل یا شیشتا د پر باغچه د کجورو البه مونږ ایمان راوړو چې دلته د مکه معظمه کې د کجورو باغچه پیدا شي وعنب د انګورو خیال کراله چې انګوري هم چې کم نه کجوري خیال کراله په مکه معظمه کې کجوري شته ده خو انګور پکې نشته خیال کراله مکه په طائف کې شته ده په طائف کوښښ فتو فجر الانهار بیا روان کې نهرونه خلاله پمیند دغه باغونو کې تفجیره پروانو سره دریم سوال او تسقط السما کما ځانتا یا ته اسمان را وګرځي څنګه چې ستا خیال دی علینا په مونږ باندې کې سپن ټوټه ټوټه ال به مونږ ایمان راوړو چې د بره نه د اسمان چې ده کنه دا ته ټوټه ټوټه کې او تاتي بالله دا سلورم سوال دی یا تر اتلو کې په الله تعالی سره ول ملائکه په ملائکو سره قبیلا مخامخ ال به مونږ ایمان راوړو چې خدای مونږه مخامخ وینو او فرشتي مخامخ وینو قبیل معنا متقابلان او پینزم سوال او یکون لک بیت من زخرف یا ساده پر کور جوړ شي من زخرف د سرو زرو ال به مونږ ایمان راوړو چې ساده کور د څه شي دا د سرو زرو شي خیال کړه او شپږم او ترقا فی السماوات وخیجه اسمان ته ال به مونږ ایمان راوړو چې اسمان ته وخیجه ولن نؤمن همغه چریم ایمان نه راوړو لروخی کا په دې خطر استا باندې تک اسمان ته دوخه جوم کنه مونږ ایمان نه راوړو الب ایمان راوړو حتا تنزل علینا حتا چې تنازل کې په مونږ باندې کتابن دا چې کتاب نقرو چې مونږ ولولو لیکل کتاب د اسمان نه راکوس کې
دا څو معجزې شولې دا سیب شپږ معجزې شولې ال به مونږ ایمان راو قلت ورته وای اے حبیبا سبحان ربی پاکی د رب زما هل كنت الا بشرا رسولا نه مزه مگر انسان زه خو انسان او دا چې انسان ما رسولا چاغه سي رسولي پوښې به کنه دا حل سره حل په معنا ده خیال کړه کنه د یقین سره ده یعنی زه یقینا سیما دا غلا یعنی ما كنت الا بشرا رسولا نه مزه حل په معنا د استفهام انکاری سره ده ځنه مگر دا چې بشر چې هغه رسول دا رد شو په چا باندې رد شو په بریلیان باندې بریلیان وای نبی علیہ السلام ما هذا بشرا دا انسان نه خیال کرا لګا ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم پوښې به کنه او نو الله تعالی د دې آیات کریمه کې فرمایي چې زه فقط سیما زه فقط بشر او داسې بشر چې رسول ما وما منع الناس نه دې منې کړي د خلق لرا ان یؤمنو د ایمان راوړلو نه اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دې ته اسماني هدایت الا ان قالوا مگر دې خبرې ان قالوا چې دې ویل ابعث الله بشر الرسول اے الله تعالی را لګلې دې بشر لرا داسې بشر چې رسول دی خیال کرا لگا دی خلق دی خبری دا خلق څخه د ایمان نه منې کا پوښې به کنه چې دا انسان چې نو دا رسول نشي کېدلی او نبی علیہ السلام خو څه انسان دی قلت ورته و اے حبیبا لو کان فی الارض ملائکه کپزمکه کې فرشته وي يمشون چې ګرځیدل مطمئنین په اطمینان سره کچره دا امت ته فرشتو وي نو الله تعالی به پیغمبر سره لګو فرشتہ پوښې وکړه لیکن دا امت ته چا ده دا د انسانانو ده نه کچره دا د فرشته دا فرشته وي لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول موږ بنازل کړو په دې باندې فرشته هغه فرشته چې هغه رسول وي پوښې وکړه دغه چې د فرشتو د لپاره بیا رسول فرشته پکارو لیکن هر کله چې دغه څه دي هر کله چې امت هغه انسانان دي پیغمبر ولهم د انسانانو په کار دي قلت ورته و اے حبیبا کفا بالله شهیدا بیني وبینکم الله کافی دی گواه پمین زما استاد کی الله دا زما په پیغمبر باندې څه گواه دی انه کان بعبادی خبیرا بصیرا بشک دا الله تعالی په بندگانو خپل باندې خواوند علم او بصور دی ومن یهدی الله فهو المهتد هغه څوک چې الله یې رهنمایي وکي دا هدایت مندون کې دی ومن یضلل هغه څوک چې الله یې گمراه کړي فلن تجد لهم اولیاء تبون امید دې د پاره دوستان من دونه ما سوا د الله نه ونحشرهم یوم القیامه علی وجوههم مونږ به جمع کو دا انسانان په ورځ د قیامت باندې علی وجوههم په مخونو خپل باندې په مخونو باندې بدی رواني میدان د حشر ته یو صحابي تپوس کوي و یا رسول الله په مخ باندې به خلق څنګه ګرځي نبی علیہ السلام ته فرمایي کم ذات چې په دې خپل باندې خلق روان کړي دي هغه قادر دی په دې چې په سیر روان کی په سرونو او په مخونو روان خوش به قوم ين چې دی بلاندې وي و بوکمن او چالاګان وي و سوما او کانه وي دا کفار بسای په میدان د قیامت کې بلانده کانه او سي چالاګان و مأواهم جهنم زائد سکونت تدی جهنم دے کلما خبت هر واری چې دغه ور مرشي جدناهم سعيرا شواکو بدیل رمونګ لمبي بوت نور امتیزو ذلك جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي دا الله د وحدانیت دلایل اولم يروا آيات كافران نغوري ان الله الذي الله غذات خلق السماوات والارض قادر دا الله قادر دی على ان يخلق مثلهم چې پیدا کی په مثل د دې چې پیدا کی په مثل د دې انسان مړبین کی او بیا به پیدا وجعل لهم اجلا الله پیدا کړی د انسانانو لپاره یو نیټه لا ریب فيه چې نشته هیڅ شک پاره کې هغه نیټه صدا ورځ د قیامت
فابد ظالمون انکار کی ظالمان الا کفورا مگر دنا شکرنا دارچ نے انکار کر قل اے حبیب لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی کچرتا تو مالکان میں خزانو در رحمت در رب زما اے مشرکان کدا خزانے در رحمت دا تاسو تروي اذل امسکتم تاسو به بندیش کړو تاسو به چاله پیغمبري نه ور کړی ها کدا خزانو در رحمت الله تعالی تاسو تروي تاسو به چاله پیغمبري نه ور لا امسکتم تاسو به بندیش کړو د دې نبوت نه خشیت الانفاق د یری د انفاق نه چې دا خزانه به کمی شي وکانه الانسان قطورا دې دا انسان ډېر چې کوم دې نظر زړه تانګي خطر تنګي ته ویل شي خیال کړه انسان څه دی دا ډېر چې کوم دې تنګ زړه دی معنا ډېر بخیل دی ډېر بخیل ولقد آتینا موسی بیشک موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کې آیات بینات نه معجزې چا ښکاروي دا مخکنه اثبات ته چاو د رسالت ته نبی علیه السلام او دا بیان د رسالت ته چا دی د موسی علیه السلام موسی علیه السلام نه الله تعالی نه معجزې ورکړي پس البنی اسرائیل تفوسو کا اے نبی علیہ السلام د بنی اسرائیل نه معلومات تفوس ته چانه او د بنی اسرائیل از جاءهم هر کله چراغ د موسی علیہ السلام دیتا فقال له فرعون ورته ویل فرعون ورته اسلام معجزې نه منم انی لاظنک یا موسی مسحورا پتا باندې می ګمان د سده د سحر شوه معلومی کی دا چتا باندې سده سحر شوه قال دو ویل لقد ذل علمت بشکتا علم دے ما انزل هؤلاء ندی نازل کړي دا معجزې الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو او د ځمکې دا نه معجزې غټه غټه دا چا نازل کړي دی الله واني لاظنك بشکد ګمان کوم پتا باندې یا فرعون مسبورا اے فرعون ته هلاک شوه ته د الله تعالی په عذاب کې راغلی څومره ضرور پیغمبر کنا فرعون ته سوې مسبور هغه ته مسحور وي نه پیغمبر وته سوې وي ته مسبوري ته د الله په علم کې هلاک شوه فاراده اراده وکړه دې فاراده اراده وکړه دې فرعون ان یستفزهم چروچت کی دا مسلمانان من الارض د ځمکې د مصر نه د اراده وکړه چې دی وباسه کول وباسما د مصر څخه نسکوما خالقون استفزاز څه ته ویل شي را جدا کول او تار او چتولو فاغرقناهم غرق دلرا وما معه د ملګرو لرا جميعا ټول لرا مونږ ورګه چې زور د تزو خیم پوښې وکړه وقلنا من بعده لبني اسرائيل مونږ ویل ورستو د هلاکت ته فرعون نه بني اسرائيل ته اسكنوا الارض وسيګه تاسو په دې ځمکه کې بادشاہي مې د مصر درکړه فاذا جاء وعد الاخره هر کله چې وراشي هغه وعده ورستانه وعده برازي د قیامت ورستانه وعده د څه د قیامت جئنا بكم تاسو براجمکم مونږه لکی پاراغون کړي شوی تاسو به یو میدان ته موراغون وبالحق انزلنا وبالحق نازل دا قران پاک مونږ په حق نازل کړي دي او په حق باندې نازل شوی دی مونږه نازل کړم دي د مخکنه په حق نازل شوی دی د لوح محفوظ نستا بیت المعمور تا وما ارسلناک من دلاله غره تعالی را الا مبشرا ونذيرا مگر ته زیر ورکون کې ایمان والا ہوتا او نذیر کفار دا آیات هغه دي چې په دې کې وظیفه لخوا دا آیات کریمه چې ته درې ځلې وای په یو در من ځای باندې الله پاک په هغه در څخه کوي پوښښ دا ضرور وظیفه ده مجرب پوښښ په یو ځل خانه شو در په دویم ځل بیا و په دویم ځل خانه شو په دریم ځل بیا و پوښښ وقرانا فرقناه او نازل کړی دی مونږه قران پاک فرقناه چې مونږه تقسیم کړی دی خیال سره تفریق څه ته ویل شي ټوټه ټوټه جمله نازل اول
قرآن پاک مونږ نازل کړی دی په جملې سره د څه دپاره دا خیال کې راغله قرآنا مفعول به دی د چا دپاره خیال کې راغله دا منصوب دی په څه سره په څه سره فما دغه سره فما اضمر عامله سره على شريطه التفسير خو شي بك دا د قبيله د سنه ده فما اضمر عامله على شريطه التفسير نتقرأ چې تول ولې دی لرا دا فرقناه دا تفسیر شو دا عامل مقدره ده چې تول ولې دی قران پاک سره على الناس په خلق باندې على مقصد په دمه سره د مکسنا په دمه په استقامت سره خیال کړه دینه معلومیږي چې د دې لوستل چې دي دا په استقامت سره پکار ونزلنا تنزيلا نازل کړی دی مونږ د قران پاک سره په لګ نازل اول سره قل امنو به هو ای حبیبا تاسو ایمان راوړئ په دې باندې او که ایمان نه راوړئ په دې باندې ان الذين اوتوا العلم کسان چې علم ورکړی شوی دی من قبله مخکې دینا چې اهل کتاب دي کله چې ولوسل شي په دې باندې د آیاتونه دی راوګرځيږي زمکه تا په ځنو خپل سره سجده کوونکی دغه کوم کسان ته چې علم ورکړی شوی دی لکه عبد الله ابن سلام او داغه ملګری کله چې دوی ته د آیاتونه لوستل کېږي پس مکه راتاو شي په سجده باندې او یقولون ادي وای پاکی در رب زمون لرا پاکی در رب زمون لرا بشک دا وعده در رب زمونږه پورا کړی شوی او دی را ورځيږي په ځنو خپل سره را ورځيږي دی په ځنو خپل سره چې جړاګانې کوي الله تعالی تا سو دغه مسلمانان اهل کتاب او سیوا کوي دا قران پاک د دې لپاره نور عاجزي د دې عاجزي نور سیوا کوي خوشو ستو ویلش خوشو هغه عجز توي خیال کراله چې داغه سره انکسار د اعضاء یو خوف اخو نفس یری ته یو رهب دی هغه یری ته وای چې منډه وسره یو خشوع هغه یری ته وای چې داغه سره انکسار د اعضاء راشي جړاګانې او تر پیدا شي دغه ته خشوع قل وای ای حبیبا ادعو الله دیو الله نه سوال کوي او ادعو الرحمن یا دعا یا سوال کوي د رحمان نه خیال کراله شان نزول داده چې یو دله نبی علیہ السلام وظیفه کوله او یا الله یا رحمان وی واشه وکړ مشرکان و اعتراض واجب پیغمبر خوده مونږ د توحید دعوت را کوي او په خپل دوه تاواز خپل څه کوي دوه تاواز کوي چې یا الله یا رحمان واشه وکړ امونږ په خپل منی کوي نه د آیات کریمه نازل شي چې زما حبیبا کدا الله نه سوال کوي او کدا رحمان نه سوال کوي دا دواړه یو دي هو اند الله اسم ذات ته او رحمان سره اسم صفات ها ګوره د یو انسان د درې نمونه یې کنه څلور نمونه یې په شی به یو وسای محذوی بل سای لقبی بل سای کونیوی بل سای تخلص وی په شی به ها د یو سړي ډېر نمونه یې په شی به اته مونږ په دې کلی خو به زما په خیال چې نه د چا به 15 شپږ نمونه ومي خو شي او نشه ذات یوي نمونه یې صحیح مختلف ايما تدعو هر یو ته چې ته आवाज کې په له الاسماء الحسنا دا الله لپاره مختلف نمونه دي خیسته نمونه دي 3000 نمونه مشهور نمونه دی الله تعالی اته دا الله د نمونه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر دریا بوج شي خدای الله نمونه به ختم نشي او شي قبل ان تنفذ كلمات ربي دا الله صفاتونه به پورا نشي ولو جئنا بمثله مددا اگر کده د دې دریا په مثل بل مدد ولوم چې کم نه نظر آو بل دا راغلي 7 ابورن ما نفدت كلمات الله
و دریابونه چې صحیح شي او دا ټولې ونې ولا قلمونه شي خدا الله صفتونه به اب ونه لیکلی شي ولا تجهر بصلاتك جهر ما کوه په مانځه خپل سره مونږ چې کې ډېر په جهر یې مه کوه ولا تخافت بها ابا پټواله مه کوه په دې سره بل ډېر پټ یې مه کوه چې ته په شونډې نه خوځې کم منځګزار چې شونډې نه خوځئ او الفاظ نه ادا کوي دغه مونځ کېږي نه کېږي پوه شوې دا ځینې سړی په تصور باندې مونځ کوي په تصور نه تصور مونځ کېږي نه کېږي پوه شوې اورې وابتغ بین ذلک طلب کا په منځ دې کې سبیلا یو لار دا چې لار طلب کا چې الفاظ دې سا ادا کېږي د مخارجو او اگر که په خپل هم ناوري بل څوک هم ناوري دا درې قسمه خیرات دی کنه یو دا چې بیخي په چغه وای د دې نه منع ده دوره پټې وای چې هغه په خپل هم ناوري د دې نه منع ده پوه شوې که او میانه حال وابتغ بین ذلک سبیلا هغه میانځنۍ لار څه ده چې په خپل اوري او بل ته نه اوري ورکړه وقل اے حبیب یو د امام قرات ته امام خو په دومره انداز کې قرات کوي چې کم از کم صفونه او صفونه او پوه شئ او خو کې ډېر صفونه نه ډېرو صفونو ته اورول بیا سنت طریقه نه ده هغه بیا داسې جهر دی چې د هغې نه منع شوی وقل الحمد لله هو اے حبیبا تمام حمدونه الله لره دي الذي لم يتخذ اغا الله چاغه ندی مقرر کړي لزان د پاره ولدن بچي ولم يكن له شريك في الملك دا الله شریک نشته په بادشاہي ولم يكن له ولي من الذل دا الله د پاره دوست نشته د وجه د کمزورۍ نه د وجه د سنا د کمزورۍ نه دوست خو دې د پاره چې بنده سي کمزوري هغه ته د دوست ضرورت پوه شئ وکبر او د الله تعالی دوی بیانوا تکبیرا په نهایت لوی سره خیال کرا دا او دا یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په مکه معظمه کې ډېر په زور باندې تلاوت کو او نو کفار با هغه به د الله په شان کې ګستاخی کوله او کفارو به د جبرئیل علیہ السلام په شان کې هم ګستاخی کوله دا آیات کریمه نازل شو چې زما حبیبا م په زور باندې م ډېر په زور تلاوت کوا چې دا کفار په جذباتو کې ناراضي او د الله بد نه وای او نه ډېر په رو باندې بلکې میانه حال طریقه ده خیال کړه وې دا آیات کریمه چې ده کنه قل الحمد لله دا آیات کریمه دا تماشمانو چې جبه باندې او جبه چې کوم دینو هغه نه چلیږي دا آیات کریمه په وایا خو شي به کنه او دا وته چې کوم دینو سو دا ورته لیکا چې بچیا دا آیات وایا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا د دې آیات وظیفه چې کوي چې کوم څه یو درې ځلې په مانځه بچوي جبه بیا پاک روان بسم الله الرحمن الرحيم دا خدای دې یو لسمې دي او زه دا مو په کې بیا به ان شاء الله تعالی سورۃ کاف په صدق الله الله